یو غریب سړی به ځنګل ته تلو او په ځنګل کې به خشاک راماتولو، هغه خشاک په هغې بیا خرڅولو. جي دې ځنګل کې د دې غریب سړي یو ازمري سره دوستي ولګېده چې د دې ازمري د غریب سړی ډېر زیات خوښ شو. جي د دواړو په منځ کې ډېره ګهره دوستي ولګېده. جي ازمري په ځنګل کې اعلان وکړو چې دا زما ملګری دی او دی چې کله هم ځنګل ته راځي او خشاک کټ کوي ټولو ځناورو له وي چې یو خو به ده له نقصان نه ورکوي او بل ده سره به الټه تاسو مدد کوئ. بیا چې کم خشاک کټ کوي ده سره به په کټینګ کې هم مدد کوي، د سره به خشاک را جمع کولو کې هم مدد کوي او د سره به خشاک وړو کې هم مدد کوي. همدغه رنګ کېدل دا غریب سړی چې کوم ډېر زیات خوشحاله دی به چې سهار ځنګل ته تلو خشاک پال لړي دله جمع بس ده به په یو خر باندې راواچلو او کور ته به یې راوړو. جي کور کې د خپلې ښځې له هم ډېر زیات صفت کولو چې زما خو په ځنګل کې یو ډېر ښه ملګری جوړ شوی دی او زه چې خشاک له ځم بس خشاک ماله ریډي پروت وي، بس زه مهنت نه کوم، زه خپله کټینګ راټولول وغیره نه کوم، بس زما ملګری دی هغه ماله هر څه کوي. ښځې هم ډېره زیاته خوشحاله وه، دی به چې روزانه را خپلې ښځې له به د دغې ملګري صفت کولو، خو دی وله نه وی چې شعر دی، دی وله نه وی چې زما ځنګل کې ازمری ملګری شوی دی. جي ښځې وله وی چې ته د ملګري دومره صفت یې کوې نو یو ځل یې راوله موږ به وله کور کې د روټۍ پروګرام وکړو، سخلی پخلی به وله زه وکړم چې ته دومره صفت یې کوې ستا خدمت کوي نو یو ورځ به موږ هم خدمت وکړو. خاوند وله وی صحیح ده، زه به سبا به زه خپل ملګري له ویم او سبا به هغه مونږ راځي او مونږ به د هغه خدمت کوو. جي خو ښځې له وی چې کومه غوښه زه راوړم ابه ته پخې نه به کچا پرېږدې ځکه چې راشي نو هغه نه به مونږ تپوس کوو چې څنګه یې پخه کړو. ښځې له یې سرپرایز ورکولو. جي دی په انتظار و چې دی کې ازمری راښکاره شو، ازمری هم راښکاره شو، ورسره دوه درې نور هم ځناورو چې پته ښځې چې دی کتلي دي نو ښځې خاوند له دغه ازمري په مخ کې خاوند له ووي چې مړه ما وي د ستا بس ډېر ښه ملګري وي، ته یې ځان له ځناور ملګري کړي په ځنګل کې. ازمري واورېدل خو دا خبره یې اګنور که بس د هغه هغه دعوت یې قبول کړی او بس چکسۍ ورله پیش که ازمري هغه وخوړل او واپس ځنګل ته لاړو. جي په سبا چې دا سړی ورغلی دی دا کوم غریب سړی و خشاک ته بوتلو نو ازمري ورله وی چې راشه دی خو ازمري له چې دی ورغلی ازمري ورله وی چې دا تبر اوچت کوه ما په دې ځای کې په راماره یې ووهه په دا سټ مې پرې تبر یې ووهه. نو هغه ورله وی نه داسې کې ته خو زما ملګری او د څنګه په تا ګزار کولی شم. هغه ورله په رضا درله ویم پوه شه زه زمری یم په زور یې در باندې هم کولی شم او تاله هم نقصان در کولی شم، تبر اوچت کوه ما په دې سټ باندې ووهه. جي سړي تبر اوچت کړی دی او ازمری په دې سټ باندې وهلی، ازمری زخمي شوی دی. جي ټایم تېرېدو همدغه غریب سړی به همدغه ځنګل له خشاک پسې تلو، همدغه ځناورو به ورسره مدد کولو، همدغه ازمري به ورسره هم ناسته پاسته کوله، همدغه ځناورو به ورسره خشاک راټولولو او سړي به خشاک کور ته راوړو. جي دې کې 4-5 میاشتې تېرې شوي دي، ازمري ورله 4-5 میاشتې پس یو ځل بیا ویلي دي چې راشه تا چې ماله په کوم ځای باندې ګزار راکړی و هغه زخم لږ وګوره څنګه دی څنګه نه دی. سړي د ازمري ویښته اوچت کړي دي کتلي دي خو زخم نشته دی، زخم بیخي غیب شوی دی، زخم ټیک شوی دی. نو ازمري له خوشحال شوی دی چې زخم خو ټیک دی، ازمري له ویلي چې زخم خو ټیک شوی دی. نو ازمري ورله وویل چې زخم خو بالکل ټیک شوی دی خو چې کوم زخم د ستا ښځې ماله راکړی او په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ تا موږ له انویټیشن کړی او دعوت راکړی او په هغه ورځ چې د ستا ښځې ماله کوم زخم راکړی هغه زخم لا تر اوسه زما په زړه باندې دی. دا زخم خو ټیک شو خو هغه زخم لا تر اوسه نه دی ټیک شوی. نو دې واقعي مطلب دا دی چې بعض ټایم کې موږ دومره سپوره خوله استعمال کړو، دومره ستر الفاظ د دې خولې نه راوباسو چې موږ له پته هم نه لګي او د بل دننه زړه موږ وجلی. جي د بل دننه زړه موږ چوري چوري کړي صرف په دې یوه خبره باندې. دا ژبه که موږ وګورو جي دا د غوښې نه جوړه ده، کې ډوکې نشته دی، دې کې ډوکې نشته خو بیا هم په دې ژبه باندې ډېر زړونه ماتېږي خو موږ دا سوچ نه کوو. جي موږ لکه مخامخ هر څوک و دا ډېر غریب وي خو چې زموږ د نظر نه چپ راشي نو د هغه په مخ کې موږ د هغه داسې بېعزتي وکړو داسې بېعزتي. دا بېعزتي خو نن سبا کول موږ له ډېر معمولي غوندې لفظ ښکاري. جي او د یو سړي بېعزتي چې موږ وکړو بیا پرې موږ غرور او فخر هم کوو، بل ملګري له هم وایو چې فلانی مې درله داسې بېعزته کړو، د خلکو په مخ کې مې ورله داسې ټکي ووي، د خلکو په مخ کې مې ورله داسې الفاظ استعمال کړه خو موږ له پته نه چې زموږ په دې الفاظو باندې به د هغه زړه چوري چوري شوي، زموږ په دې الفاظو باندې به د هغه احساسات زخمي شوي. که ته چېرې چاله په مخ باندې پړک ورکړې نو د هغه زخم به ټیک شي، خو که چېرې تا چاله دننه زړه مات کړو نو هغه زړه بیا دومره په اسانه باندې نه ټیک کېږي. نو چې کله هم د الفاظو چناو کوئ یا چا سره فیس ټو فیس ملاویږئ یا چا سره تاسو مطلب څه ګیدرینګ وي نو چې کله هم د الفاظو چناو کوئ نو ډېر سوچ سمج سره کوئ، زړونه مه ماتوئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. والسلام.